سراقه ابن مالک رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پس روانو اعلان وشو د الله پیغمبر تله د هجرت کړه د کچا د الله پیغمبر ژوندې راوست 200 خان به ورکو او کچا یې مړ لاش راړو سلو خان به ورکو غربت خلک وته الله پیغمبر لټي کوم ځکه وي سراقه ابن مالک هم په هغه لار روان د په کومه لار چې مدینه ته رسول الله مبارک تر یو ځل ورته الله پیغمبر به واپس شه دی واپس نشو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته چې د څوک دل د اس پز مکه ورخښ د چغه والی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حکم وکړ دره د اس بیر تر ووت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته ما پسې مراد لاړ شه او ما پسې مراد د دې 200 خانو په بدله کې وتا ته ډیر سمېلو چې وسه بدرته مېلاو شي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وی د کسرات بادشاه په لاس کې چې کوم بنگړی وي دا بدرته مېلاو شي دا ډیره غټه خبره وه د کسرا بادشاه بنگړی دا و ماته مېلاو شي وی او دی و په شورا له سراقه ابن مالک دا غینه پس مسلمان شو ایمان راوړ حضرت عمر صاحب زمانہ رااله حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ لاور شو دا د کسرا د حکومتونو دا ټول فتوحات وکړل نو چې کله میدان ته راجم شو سامان راجم کو نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ټول سامان ولټو نو په دې سامان کې د کسرا هغه بنگړی نو نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ تاسو کو دا بنگړی پکې نشته ده دا پکې کېدل پکار دي نو سراقه ابن مالک را لوي دادی نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته دا واچوا د لاسونو کې واچول وی دا دوړ لاسونه په فضا کې د سه لهراو ک لهراو کړل وی او یا د خلکو ته چې زما د پیغمبر خبر حرف اخري چې هغه سو وی داسي رسول الله مبارک ته ویلو کنه چې دا به ستا په لاسونو کې او خیانن دی ټوله مجمع ته چې او الله پیغمبر ویلو نن دی دا ډیره بعیده خبره وا یو دا چې ته د مکې نه په پټه مال هجرت کوي مدینه ته او بیا دا خبرې هم کوي چې قیصر او کسرا حکومتونه به موږ سره رسول الله مبارک خبر حرف اخر وین اوتیو تو جوامع الکلم ان النساء شقائق الرجال نو رسول الله مبارک فرمایل دا زنانه دا په شانت د سړو دی